من د هغه پیغمبر امتیان یو، من د هغه حبیب امتیان یو. هغه دوانو کونو سردار جناب رسول الله مبارک چې کله د طائف ښار ته لاړه او دغه خپلو امتیانو ته د رب ذوالجلال د وحدانیت تلقین ورکه، د رب ذوالجلال د کتاب ښودنه ورته وکړله. د هغه طائف خلک را پاڅېدل، د دواړو کونو سردار پسې ملنډې وکړې، د دواړو کونو سردار پسې د هغوی ماشومانانو لاس وپړقول. د هغه معاشرې نوجوان کل را پاڅېده او د دواړو کونو د سردار مبارک باندې د کاڼي ګزارونه وکړل، حتی چې د رسول الله مبارک د سر وینې لاړې او دا په پڼو مبارکو کې وځلېدلې. عزتمندو من د هغه پیغمبر امتیان یو. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف فرما د سره د صحابو د مکې معظمې مشرکان فاسقان فاجران په دې مجلس باندې تېرېدل. د رسول الله مبارک طرف ته اشاره وکړله، خپلو ملګرو ته وایي وی کله چې دا محمد وفات شي د ده نارینه اولاد نشته، د ده نه وروسته وارث نشته دی، د ده مشن به زمیندوز شي، د ده مشن او کردار به ختم شي، ځکه د ده د مشن چلولو خلک به باقي پاتې نشي. عزتمندو مسلمانانو وروڼو، د حضور علیه الصلاة والسلام زړه ته تکلیف ورسېده. د رب ذوالجلال د طرف نه جبرائیل امین راغی، ورته وی ای د الله حبیبه مه خفه کېږه. رب ذوالجلال فرمایي تاله به داسې وارث درکم چې هغه به یو یو ادا ستا محفوظ کوي، یو یو کردار به ستا محفوظ کوي، یو یو خبره به ستا محفوظ کوي، حتی که د خپل سر قربانی راځي د جان مال قربانی به ورکوي، ابه نه وي مګر ستا د امت علما به وي. عزتمندو مسلمانانو وروڼو، یاد ساتئ زه هغه قوم ته نن علی الاعلان ویم کم وایي چې د ملا کردار څه دی، په دې علماو باندې د دواړو کونو سردار د خپل 1,40,000 کم و بیش د انبیاو د وراثت او د ګدۍ اعتماد کړی دی. راشه د قرآن نه تپوس وکړه، قرآن له ورنږدې شه، د عالم حیثیت څه دی. قرآن علی الاعلان وایي انما یخشى الله من عباده العلماء. راشه د رسول الله مبارک نه د عالم د حیثیت تپوس وکړه چې نن د معاشرې خلک مختلفو الزاماتو په مختلفو پروپیګنډو کې مبتلا دی. عزتمندو په ورځ د محشر به کل هم انسانیت لوس لغړ بې جامې په وجود به لباس نه وي، دا ټول به بربنډ راپاسي او د الله دربار ته به راځي. لیکن د دواړو کونو سردار فرمایي د قرآن او حافظ او د قرآن عالم ته به الله په میدان محشر کې جامې اچوي، د ده عزت ور باندې ډېر ګران دی. په ورځ د محشر به د قرآن د حافظ په وجود جامه وي، د عالم په وجود باندې به رب ذوالجلال جامه اچولې وي. یرونو تاسو نه تپوس کوم چې الله یې دومره د حیا خاطر کوي، د 14مې صدۍ نوجوان په کم سوچ او فکر کې لګیا دی بدتمیزۍ او بد اخلاقۍ کوي.